بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد اسحاق پانیزی دی. زه صوبایي هډکواټر ای پی مصر یم بلوچستان. څنګه ستاسو په خبره یاست په ګڼه دنیا کې د کرونا یو وایرس د وجې زه د وبا پیلاو شوی د هغه تر اوسه پورې په لکاو کسان مړه دي په مختلفو ملکو کې، مګر دا وایرس چونکې پاکستان کې هم دا سات موجوده دي، په هر صوبه کې، په هر ضلع کې او په هر یونین کونسل کې د کیسز د دغه مریضان او د دغه کم مسلې هغه روان دي. په بلوچستان کې حکومت بلوچستان او دغه سره پاکستان حکومت یو دغه د روکتام دپاره ویکسین لانچ کړی دی. پر 3 فروری 2021 کې دا ویکسین په پاکستان کې لانچ شو. د ویکسین د لانچ کېدو مقصد دا دی چې د کرونا د وجې کم د مړي یا کم د انسانانو چې ناجوړ سي زوبل سي بیا په هسپتالو کې داخلي بیا دغه دپاره د اکسیجن ضرورت وي، د میډیسن ضرورت وي، هغه چونکې ډېر ګران دي او دا سړي په وس نه دی پوره او هر انسان په دا پوهېږم نه چې دا وایرس د کرونا هغه دی که یو بل عام زکام دی، هغه دا شی ډېر سیریس نه واخلي، ډېر لایټ واخلي، دغه د وجې هغه د مرګ زوبلې ته ولاړ سي، هغه د دنیا څخه رخصت سي. حکومت بلوچستان پر دا باندې د اور سره کوشش دا کړی دی چې هغه خلکو ته کم سے کم ویکسین وسي چې د هغه عمر ته 40 کالو بالا وي، مګر د نن د یو بل اعلان حکومت وکړي چې د 10 کالو ونسي تر 80 کالو پورې که د چا عمر 10 کالو شروع کېږي هغه دپاره حکومت بلوچستان په هر صوبه کې په هر ضلع کې په هر یونین کونسل کې دغه دپاره ای پی آی د په توسط سره په ډسټرکانو کې ډسټرکټ هیلث افسران چې کوم دي زموږ هغه دغه مسران دي او دغه په موجودګي کې دا ویکسین دورې شروع دی او ویکسین موږ هر سنټر کې فری پروت دی او ته خالي د خواص کول غواړي چې هر سنټر ته ورسي او خپل ویکسین ولګوي د کرونا د ناجوړي خلاف او له موږ سره په دا کې مرسته وکړي او د آخر چې کوم یو خوف او هراسه پیدا کړی دی چې خدای نه کوي دا ویکسین د لګېدو د وجې د انسانانو ته نقصان راسي. یو نقصان نه لري دا ویکسین، چونکې زه د صوبایي صدر په حیثیت دا خبره کوم چې زه د ویکسین مصر یم نګر صوبېغه، نو زه چونکې په خپل هغه کې د مجلس کوم چې د ویکسین دپاره څومره د غلط پروپاګنډې په اخبارو کې یا په ټیویانو کې عمل ټیم هغه د ګروپو کې راروانې دي، دا یو حقیقت نه لري، دا یو صداقت نه لري. نو ته دا خواست چې خپل ویکسینیشن وکړي او خپل عزیزانو قریبانو کې دا تر څو کسان چې هغه د ویکسین په افادیت نه پوهېږي هغو ته خپل میسیج ورکړي، هغه په دا شي باندې قانع کړي، راضي کړي چې خپل ویکسینیشن وکړي. یو انسان که خدا نخواسته دا وایرس واخلي هغه یو انسان د وجې د 200 انسانان متاثره کېدای شي، نو د 200 انسانانو مصدمک پر ځان باندې اخلي یا دغه تکلیفات پر ځان باندې اخلي په روز قیامت ورځ ماشاءالله الله پاک تاسو د حساب غواړي. نو لہذا دغه بچاوېدو لپاره کوشش دا وکړي دا ویکسین ولګوي او نور ځان قربان تم دغه پیغام ورسوي. کور مودان الله پاک خوشاله لره.